مریم آیت نمبر 83 صفحہ 495 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأخذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى آياتان لكتلي أنا أرسلنا بشكا مكارا لكلدي الشياطين شيطانا على الكافرين فكافران باندي تخصهم أسا جرى فاريتي فارا فارول سرا فلا تعجل فاستعجل بكوا عليهم فدي باندي إنما نعد بشكا مكاشمير لهم عدا ويد فارا شميرا يوم فكوا ورسجي نحشر المتقين غراجمكو فريسكارات من الرحمن رحمن سات طرفتا وفدا من رسياسا ونسوق المجرمين أو بشروا نحكارات إلى جهنم دوزخ طرفتا وردا بجشبي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تمسهم أسا واذكرا آياتنا مباركوك الله تبارك وتعالى الكافران نبدو أعمال سبب أو وجه ذكر كي أو ورسلان الله تعالى الكافران الآخرة بد أنجام او د متقیانو بهترین او خل انجام هغه ذکر کوي الم تر ان ارسلنا الشیاطین د دې معنا دا ده الم تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی وی آیاتا ندی لیدلی دا لفظ قران مجید کې ډیر زیات راځي چې د دې په ترجمه باندې موږ ځان کوي دې ظاهره ترجمه دا ده علم ترى آیاتان ندی لیدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطانان هغه ندی لیدلی او دا شانتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو د مخکینی زمانی کافرانو ندی لیدلی دا سه ډیر زینو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې الله تعالی یو واقعا ذکر کوي مخکینی دا لفظ ورته ذکر کوي علم ترى لك علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اصحاب الفيل تاتيان ولا واقعا د نبی عليه السلام د پیدایش نه 50 یا 55 ورځې پهله شوې ده هغه نبی عليه السلام نه لیدلی یا الله تعالی وی آیاتان نه لیدلی د دې معنا علما کرام داس کوي وی علم ترى معنا دا چې دا واقعات دومره زیات مشهوري چې گویا نبی علیہ السلام خو لیدلی نه دي او دومره زیات مشهور او دومره زیات یقیني دي چې گویا پستر کو باندې ښکاري دومره زیات مشهور او دومره یقیني خبرې دي چې لیدلی خو نه دي خدا سړي لکه پستر کو لیدل لکه مونږ کې ډېر مارګریدا سوي یا غیبا سعودي نه لیدلې مدینه منوره او مکه مکرمه غیبه نه لیدلې ولیکن چې ورته وې یاره مدینه منوره ابو یاوشتا مکه مکرمه اوشتا انکار دینا نه کوي اگر چې لیدلی نه دي ودانه چې اوس مثال په تور باندې چې مکه مکرمه او مدینه منوره ونري د ابو چې دا نشتا هغه دومره مشهور شوی دي چې آسو دی باندې تک شان دا خبري او دا باز واقعات چې نبی عليه السلام تعالی ذکر کوي علم ترى لفظ ترى
دا دومره مشهور دي او یقیني دي چې دا ګویا داسې دي په سترګو باندې ښکاري. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي دا خبره داسې ده چې ګویا دې په سترګو باندې ویني چې کافرانو باندې مونږه دا شیطانان راپارولي او دا کافران بدو اعمالو طرف ته متوجه کوي، غلطو خبرو طرف ته هغه راکاږي. الله تعالی فرمایي فلا تعجل علیهم، د په دې باندې جلدي مه کوئ ای نبي علیہ السلام، دا مه وایه چې په دې باندې د زر عذاب راشي، پرېږده چې په دې ګناهونو کې په دې کفر او شرک کې ښه ورننوځي، ځکه انما نعد لهم عدا، د دوی دپاره مونږ هر څه تیار کړي دي او د دوی د عمر یو ساعت او یو ساعت هغه مونږ شمارو، په دې ورته عذابونه سي ورکړي. بلکې د هر انسان که مسلمان دی او که کافر دی د هر یو شپه، هر یو ورځ، هر یو ساعت، هر یو نقل او حرکت، هر یو قدم، هر یو لحظه، هر یو لذت دا الله تعالی شماري، مقرر دي، فرشتې دلته مقرر دي او دا باقاعده هغه چې کوم دی نو لیکلی کېږي